نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين صدق الله العظيم. دا نهمه سپاره دا اول لسم رکوع شروع کیږي. الله سبحانه وتعالی د موسی علیه السلام او د بنی اسرائیل واقعا ذکر فرمایي. پدې کې ډېر واضحه د عبرت نشانات دي د محمد صلی الله علیه و سلم د امتیانو لپاره. د دې لپاره دا واقعا د موسی علیه السلام ځای په قرآن پاک کې وروړل شوی ده او کوم ځای مختصراً بیان شوی ده او چرته کې په ډېر تفصیل سره بیان شوی ده. دلته الله سبحانه وتعالی دا په تفصیل سره بیان کړی دا سویمه رکوع ده چې د هغې سلسله جاری ده. اوس الله سبحانه وتعالی فرمایي وواعدنا موسی او مونږ وعده وکړه موسی علیه السلام سره 30 لیله د 10 شپو واتممناها ب10 او بیا مو پوره کا دا وعده په 10 نورو سره فتم میقات ربه 40 لیله نو تمام شو هغه مقرر شوی مدت د رب خپل په 40 ورځو سره او 40 شپو سره. دلته الله پاک د ورځو ذکر نه کړی، د شپو ذکر کړی دی. شپه ډېر اهم شی دی. تاسو که دا سوچ کړئ که نه خلک ورځ چېرته تېره کړي نو شپې له کور ته ځان را رسوي. نو دلته الله پاک د شپې ذکر کړی دی چې د 10 اول چې کله موسی علیه السلام او سره د قومه د فرعون د زیادونه بد شو او فرعون الله پاک د دوی د سترګو وړاندې کوم دی غرق کو. بیا خو دوی پورې وته په قلارۍ سره او بیا چې پورې وته نو په سوره بقره کې الله سبحانه وتعالی د دوی د خوراک څښاک تنظام هم وکړو. هغې کې الله پاک فرمایلی دی چې دوی ته به چې کوم دی مړزان میلاوېده او بیا به ورته مطلب نور چې کوم د خوراک څیزونو او نو ټول ورته ملاوېده د خوراک څیزونه. نو الله سبحانه وتعالی د خوراک څیزونه هم ورکړه، د رڼا مطالبه وکړه، رڼا هم وله الله ورکړه، بیا د اوبو مطالبه وکړه، اوبه هم وله خدای ورکړي. دا د ضرورت څیزونه خو پوره شو. یعنی بدني ضرورت چې د انسان کوم د خوراک څښاک دی هغه الله پاک د دوی پوره کړو. اوس دوی به وخت څنګه تېروي، د الله عبادت به څنګه کوي، د دې دپاره اوس دوی دپاره یو کتاب پکارو، یو لای عمل پکارو. پیغمبر موسی علیه السلام په دوی کې ژوندی و، لہذا دوی دا ووایي چې یاره مونږ دپاره خو اوس داسې کتاب پکار چې په هغې باندې مونږ عمل کوو. او کتاب د دې دپاره پکار چې پیغمبر خو ټول عمر ژوندی نه شي پاتې کېدی که نه، هغه انسانانو کې الله مبعوث کړي وي. د دې دپاره الله سبحانه وتعالی د کتاب انتظام وکړو چې کومې پورې بیا دی ژوندی وي نو خو په هغې باندې په خپله عمل کوي او د امت هم پرې عمل کوي. بیا به د ده په نقش قدم باندې د امت چلیږي د ده د مرګ نه پس هم. نو څنګه چې په تورات کې دا طریقه ده داسې په قرآن کې هم ده. قرآن پاک کې محمد صلی الله علیه وسلم باندې 23 کاله کې الله پاک نازل کو او بیا په 23 کاله کې چې کله قرآن پوره شو الله سبحانه وتعالی خپل ځان ته غوښتو رسول الله صلی الله علیه وسلم
او هغه بیا هغه ته لاړو بس قرآن مونږ ته پاتې شو. دا هغه چې کوم سنت عملونه او احادیث مبارکه دي هغه مونږ ته پاتې شو، په هغې باندې مونږ عمل کوو. صحابو پرې ټول نه مخکې عمل وکړو ځکه چې هغه سره عمل کې هغه وخت موجود و. صحابو ټول رسول الله صلی الله علیه وسلم په عمل باندې لیدلو او هغه عمل هغې ژوندی کړو، هغې په بیا خپله زندګي تېره کړه. بیا چې هغې پسې کوم خلک را روانو تابعي چې ورته ویلی شي، هغې بیا د هغې د سنتو تابعداري کوله، بیا د تابعینو بیا تبع تابعینو کوله، او بیا د هغې نه پس دا سلسله جاري او تر اوسه پورې مونږ ته الله پاک رو رسوله. دلته کې الله سبحانه وتعالی دا وفرمایل چې دوی ته د کتاب ضرورت شو، نو الله ورته وایي چې ته راشه ماله ملاقات له. څنګه چې ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات دپاره عرش معلی ته غوښتی و، او هغې چې کوم دی معراج چې ورته مونږ وایو معراج ته الله پاک غوښتی و. موسی علیه السلام الله پاک کوه طور ته وغوښتو، هغه سره بیا کلام کولو، خبرې بیا ورسره کولې. څنګه چې په لومړي ځل دته پیغمبري میلاوېده او الله ورته وایي چې دا لاس کې دې څه دي او دغه دې د اور دپاره لاړو، هغه ونه باندې الله سبحانه وتعالی تجلی کړې وه. هغه تجلی سره هغې باندې داسې ښکارېدو لکه چې اور بلیږي دلته، او دې د اور په تلاش کې لاړو. چې کله دی هغلته کې ورسېدو نو ده ته پته ولګېد چې دا خو نه لمبه کوي نه لوګې کوي، دا څنګه اور دی. نو एकदम د الله نه طرف نه دته آواز وشو چې دا ډېر پاک میدان دی او دلته ته خپلې کېړی وباسه او زه الله یم، زه تا ته مخاطب یم، لهذا ته چې کوم دی نو لومبۍ خبره خو دا ده چې ستا دې لاس کې څه دي او دا ټوله خبره بیا ورسره وشوه. هغه بیا وایي چې دا خو حبسه ده، په دې باندې زه خپل کار روزګار کوم، ډډه پې وامه، ګډو بېزوله پې دغه کومه، فایدې یاد کړي چې څه فایدې وي، نور هم ډېرې فایدې وي د همسا وغیره کونټی چې سړی ترې اخلي، نو هغه ټولې د یادې کړي. الله پاک ورته یې چې وغورځو، چې هغې وغورځو د هغې نه اجدها جوړه شوه. الله په دې قادر دی، الله ده ته دا خول چې زه په دې قادر یم چې دا د فایدې شی تا ما ته یاد کړو، د هغې را له ما مضر شی جوړ کړو. ځکه چې مار چې کوم دی هغه مضر دی د انسان لپاره، انسان له ټک ورکوي که نه، چې کوم ځای کې وویني درست یې وباسي بس مړ کوي که نه. الله ته مضر شی جوړ کړو. کله چې هغه مضر شی ولیدو نو هغه هم ته داسې یاره غوندې محسوس کړه. الله ورته مه یارېږه، ترې ونیسه. چې بیا یې رونیولو چې هغه ورته لاس کړو بیا کونټی شوه. نو الله ورته دا دوه قدرتونه وښول چې یو خو زه د مضر څیز نه د فایدې د څیز نه مضر شی جوړوم او د مضر نه بیا د فایدې شی بیا مې دوباره جوړ کړو. دا زه قادر ذات یم، الله ورته وښول. دویمه خبره بیا الله ورته چې ته دې ګلاس ورکړو، لاس چې داسې راویستو نو هغه داسې پړق والو لکه چې غټ لیټ بل شوي او ډېره زیاته رڼا یې کړې وي. د دې دپاره الله سبحانه وتعالی دا ټول دوه معجزې وله ورکړي او بیا ورته چې فرعون له لاسه ایله چې لاړو هغې ونه منله. الله سبحانه وتعالی ای سره ډېره موده مقابله وکړه، ای باندې ډېر زیات دغه راغه. اخر دا چې دی یعنې هغه الله غرق کړو، دی راپورې شو. اوس دلته دی ته د روحاني تربیت ضرورت و. روحاني تربیت دپاره دی له کتاب پکارو، الله راوغوښتو. الله سبحانه وتعالی اوس دغه ځای کې بیا درته وایي چې ته به ما سره 10 شپې تېرې، ته هلته راشه 10 شپو له راشه. چې کله 10 شپې د مکمل کې مفسرینو حضراتو لیکلي دي چې د روژه نیولې به وه د ورځې، او بیا د روژه ماته که چې د کله روژه ماته که نو الله پاک د امتحان په دور باندې اوس د ازمایش کوي. ځکه چې 10 ورځې سړی د کور نه بار تېرې کړي نو بیا کور ته ډېرې بتې که ستاسو خیال یي که نه. 3 ورځې چې مونږ چې روژه کې لاړ شو نو په 4مه ورځ به ټول ویل لکه نن بزو نن بزو. نو دلته دا خبر ول د 3 ورځو نه پس بیا ټول وی کور ته بزو کور دا اوس روان دي. بیا چې کله راځي نو بیا به دی ډېر په عبادت کې را روان او وایي چې کله به کور ته رسو. نو چې 10 شپې مکمل شي الله ورته چې 10 نورې تېرې کړه. دغه وخت په سړي باندې په طبیعت باندې لوډ غونتې بوج غونتې راځي. لکه مثال یو مزدور دی او مزدوري وکړي 8 غنټې خپل کار وکړي او بیا مالک ورته وایي چې مړه دا لږ غونتې کار پروت دی یاره بس دا وکړه. او وایي نه یاره بس نه که سبا به راشم که نه. ګوره او چې ښه مزدوري نو ښه مزدوري نو هغه څه شروع کړي چې هغه هغه نیک خبرو نه غورځي یا وایي چې بړه که ستړی مې خو بس زه ویې که بس پرېږده یاره دونه ورځې د ده سره کار وکړو دا کار والا ختم که چې ښه سړی وي. نو هغه 2 غنټې نور هم کار وکړي. نو چې هغه راځي نو هغه مالک له الله پاک دونه تدبر ورکړي چې د پوره دیارۍ پیسې وله ورکړي. که پوره ورنکړي د نیمې دیارۍ خو ورکړي که د 4 غنټو پیسې خو ورکړي ډبل خو ورکړي که نه.
نو هغه زړه خوشحال شي او چې کوم سړی وایي چې سبا به راځم او یاره بس پرېږدم د پلان کې وډینګه نو دا نامنونکی سړی دی دې ته وایي نامنونکی سړی الله سبحانه وتعالی د انسان په فطرت باندې پوه دی موسی علیه السلام ته الله پاک وایي چې ته اوس 10 ورځې نورې تېرې کړه هغه ورته آمنا وصدقنا هغه الله پاک پیغمبر و لهذا هغه څه چلو کړو چې بس 10 ورځې هغه نورې تېرې کړي اوس دې کې د الله پاک یو امتحان او ما خو تاسو ته ویلي وو مخکې به تاسو ته دا ذکر کړو چې د الله امتحان هر وخت په انسان باندې وي څوک غریب پیدا کړي څوک امیر پیدا کړي څوک په سهال کې پیدا کړي څوک په سهال کې پیدا کړي او دې په امتحان کې روان دي آدم علیه السلام الله پیدا کو هغه په امتحان کې بیا فرښتې الله په امتحان کې واچول هغه په امتحان کې بیا شیطان خو په امتحان کې واچول څوک پاتې او څوک فیل کیږي څوک پاس کیږي او څوک فیل کیږي خو څوک د فیل کېدو وروسته بیا خپل تدارک کوي لکه ګوره فرشتو چې کوم دی نه एकदम فیل شي لیکن چې هغه کله ورته الله حکم وکړو پاس شوي الله حکم په ځای راوړو شیطان چې کوم دی حکم ونه منلو هغه فیل شو همیشه دپاره فیل شو او هغه بیا پېمانتیا ونه کړه توبه ونه ویسته آدم علیه السلام چې کله د حکم دغه وشو نو په غلطۍ یو کار وشو خو لیکن بیا پېمانه او بیا توبه وویسته الله سبحانه وتعالی ته توبه وویسته الله سبحانه وتعالی هر څه ختم کړ هغه نبوت نه سرفراز کو او خپل نبی هم جوړ کو او خپل پیغمبر هم جوړ کو نو الله سبحانه وتعالی هر سړی په امتحان کې چول دلته الله سبحانه وتعالی دې په امتحان کې واچولو نو داسې چلو کو چې د 10 ورځې نورې پوره کړي اوس دلته رستو په دې 10 ورځو کې ټول کمالو ولې چې ټول کوم ته دا پته و چې 10 شپو لتلې دی د کوم ته وی چې زه به 10 شپې هلته تېرو او دې چې 10 ورځې نور ایثار شو په دې کې اوس ټول دا ابتلا چې په دغه قوم باندې په بني اسرائیل راغ په دغه 10 ورځو کې راغله په دې کې انتشار پیدا شو انتشار داسې پیدا شو چې لکه موسی علیه السلام 10 شپې تېرې شو رانغو بس وی یاره بس جوړ هغه ختم شوی دی یا بس هغه سره څه چل شوی دی ای چې خپل باچا خپل بل جوړ کو خپل ځان له مشر جوړ کو او خپل ځان له داو کو څوک څه شو او هلته پکې لا دغه چې کوم دی نو بل کارو کو ګمراهي زیاته شو هغه پکې هغه بوت جوړ کړه چې په لار باندې بوت لیدلو هغه شانتې بوتې جوړ کو او سامري چې کوم دی نو ورته یې مړه راشي بس موسی علیه السلام خدای پسې هلته تللی تاسو دلته خدای جوړو استغفر الله هغه چې کله د نعوذ بالله داسې خبره وکړه نو بس ایول هغه سره وروړه او هغه سري چې ټول وروړه نو د هغې نه سخي او دغه جوړ کو او هغه سره هغه خاوره د جبرائیل علیه السلام د خپو هغه خاوره پرته وه ګوره دی بعضې سړي له الله پاک یو اضافي عقل ورکړي او د هغه هر څیز ته خیالي داسې هر څیز ته داسې ګوري نو هغه عقل هغه استعمال کړي خو بعضې وخت کې دغه عقل ډېر عقل چې کوم دی سړی ګمراه کړي د چې کله داسې د فرعونیانو د غر کېدو دپاره الله پاک جبرائیل علیه السلام په انساني شکل کې رالیږلی او په اس باندې سورو او هغه به دا غوټه به یې داسې ورکړه که نه فرعون له نو دلی پرې خوله کې چې دوی زه ایمان راوړم په رب د موسی او د هارون علیه السلام باندې نو په خوله کې وله خاوره ور واچوله نو د دغه اس ولیدو او هغه چې کوم ځای خپه کې خو نو هغه ځای به زرغون شو एकदम به زرغون شو دوی یې لکه دې خاوره کې څه چل دی هغې نه یې موټی راډک کړو ځان سره یې په رومال کې وتړلو د سامري هغه خاوره په رومال کې وتړله چې دې کې څه چل دی اوس ذهن کې دا خبر جیب کې واچوله د واسکټ جیب کې واچوله او بس وروره بیا چې کوم دی څه چلو شو چې دغلته کې دی لاړو دغه وخت کې اوس هغه چې کله یې بوت جوړ کړو هغې نو هغې له خوله کې چې څنګه هغه خاوره ور واچول هغه په ټوپونو شو چې هغه په ټوپونو شو نو بس ورور خلکو ته وایي راشه وګوره وایي دا دی که نه وایي هغه خدای وایي هغلته کې نه وایي تاسو خو هلته کې وایي پسې موسی علیه السلام تللی دی وایي هغه دلته دی بس ورور خلک وایي پرېږدئ ورته په سجده باندې همدغه خدای دی بس دی دغلته ګمراه شو هارون علیه السلام ته چې پته ولګېد هغه په منډه راغلو داسې کوئ ګوره داسې کار ونه کوي دا بوتې لا جوړولو چې هغه ورته ګوره ګمراه نه شي او د دې سړي خبره به نه منئ او دا ډېر دغه سړی دی د باندې ما ته شک ښکاري چې دې تاسو ته خرابې خبرې کوي د دین نه مو اړئ او ګمراهۍ طرف ته مو بوځي خو د ده خبره به نه منئ او ورته غوسه شو مړه پرېږده لرې شه رور دې تللی دی هغه چېرته وګوره چېرته روغ شوی دی پته یې نه لګي او تاسو چې کوم دی مونږ پورې نښتي بس ډېر غوسهناک شو پې
او هغه په مرګ ته تیار شو چې مرګ ته تیار شو بس هغه غریب خپل لاس ته واپس وایشتو لاړو بس د الله عبادت کې مشغول شو او رب ته دعاګانې کړې چې یا الله رحم وکړي ډېر زیات خپو په دې کې چې موسی علیه السلام کوه طور کې بیا 10 ورځې نور هم پوره کړي چې 10 ورځې پوره کړي بیا الله ولا کتاب ورکو تورات او تورات په تختو باندې لیکل شوی ورکو او بیا وته چې دا کلک ونیسه او په دې باندې عمل وکړه او قوم دې په دې ته دعوت ورکړه چې هم په دې باندې عمل وکړي چې دې قوم تراغو نو قوم چې ولیدو نو بت پرسته کې لګیا شو بس ورو د غسینه چې کوم دې مستخته د لاس نو ورځي او هغه کې خو او بس هارون علیه السلام یې د سر نوې وو کلک ونیو او داسې ځان ته راکو او ورته چې تا دې نه منې کول چې دې دا کار کولو ته ما دې خلیفہ نه په دې ځان جوړ کړي په دې باندې مې نائب خپل نه جوړ کړي او ورته زمانه مور زویا یو رور یو کنه د مور کې مور شریک یو نو دې ورته چې زمانه مور زویا او ته چې کوم دې ما مرغه کوو په ما باندې دشمنان مخ خوشاله وای خو په دې خوشالي کې دغه نور په جګړه شو لہذا دې ته ډېر وعظ نصیحت کو خدای ولټه زما مرګ ته تیار شو د دې د وجنه چې کوم دینو دا حکوم او ما بیا پری خو د یو ځکه چې بس ماته لاس چولو زیډې د حکومت لہذا دې بس بیا لاړو بنی اسرائیل ته ورته وی چې لا تاسو ولې داسې کار کړی و یره بس موږ ته شیطان دا خبره خشته کو دې سامنے دا داسې وی او بس موږ سجده وکړه اوس موږ لپاره د معافیس چلو کا بیا الله سبحانه وتعالى په سوره بقره کې تیر شوی دی چې موږ وکم کو چې دی کې دی دا چې چا سجده نه کړی دی ولګي نو چې را چا سجده کړی دی نه سرونه وای او دی ټول قتل کی الله بر دې ګناه معاف کیږي دا څه نه معاف کیږي دی ټول سرونه واله شو نه الا الله پاک هغه معاف کو نزل تک الله پاک هغه ټول ذکر فرمای ما تاسو ته خلاصه ذکر کا اوس ترجمه ته وکړي ووعدنا موسی 30 او ملاقات د پاره مقرر کو مونږه وعده موسی علیہ السلام سره د دیر شو لیلتن شپو واتممناها ب10 او بیا مو پوره کړه وعده لرا یعنی په اضافت د 10 ورځو سره فتم میقات ربه پس تمام شو یعنی پوره شو میقات دغه مقرر شوی مدت د رب خپل 40 لیله په 40 ورځو باندې چې لډې ضروری شي تاسو ګورئ کنه یل کده چې لويسته اکثر دا جادوګرم چیلو باسي او زمون پر تبلیغ کې چله لګي نو چله کې ګوره د انسان یو تربیت کیږي یو ځای جوړیږي او د چلې په باره کې فرمایي چې په انسان دا په جسم کې چې دا کله دی په ګېډه کې د مور په رحم کې جوړیږي کنه هر جاندار کوم چې ساواله شي د په سلوي خروج کې د انسان دا دغه بدلی مثال نطفه چې واچول شي دا سلوي خروج پدې بیا د دینه ویني لوټړه جوړ شي سلوي خروج کې بیا په سلوي خروج کې د دینه بیا موزعه اونته جوړ شي او د داسې سپینچکه او سرجکه اونته شي او د کې سر خپي لاس از یو شی الله په قدرتونو سره جوړيږي او په سلورمه میاش بیا چې کوم دینو درې مچله باندې مکمل شي او بیا د کې الله پاک روح واچي او روح چې پکې واچي د کې بیا سلور میاشتې یا 15 میاشتې چې کوم دی په دې کې روح وي او په ګډه کې چې د مور په غي په نفس باندې دی وي او بیا چې کوم دی د یعنی پاغي کې تربيت د کېږي او د نوم په ذریعہ سره الله پاک د خوراک ورکړي نظر الله پاک د سلويخ ورځو ذکر وکړو او دلته بیا مخکې فرمای وقال موسی لاخيه او موسی علیہ السلام او خپل رور ته هارون نخلفني فی قومي هارون ته چې ته زما نیابت کوا زمانه پس یعنی ته زما خلیفہ زمانه پس زما په قوم کې ته خلیفہ واصلح او موسی علیہ السلام هارون علیہ السلام ته وی واصلح او د دې اصلاح کوا یعنی دی ته وعظ نصیحت وقتا فوقتا کوا چې دی گمراه نشي ولا تتبع سبیل المفسدين خو ګره ک چرته دی یعنی تابعداریو کې د شیطان یا چرته دی غلط کارونو کې مختشن تر دی تابعداری وکوا په دغه وخت کې کله تم ذا په مفسدانو په لار باندې ولما جاء موسی لمیقاتنا بیا چې کله راغو موسی علیہ السلام زمونږه هغه مقرر شوی وخت د پاره وکلمه ربه
او کلام کو رب د سره یعنی الله رب العزت هغه سره کلام کو یعنی خبري ور سره وکي قال ربي ارني انظر اليك کله ګوره چې د مثال یو پردي شاته یو سوکتا سره خبرې کوي نو څه دا خواهش لري چې زه د مخ وینم یا د سره ملاقات وکم ولی یا په ټلیفون تا سره یو دوست خبرې کوي دوستی سره جوړه شوې ده او خبرې اترې سره کوي ته یاره کاش چې کله به ملاقات زمونږ کېږي دا خو ما لیدلی نه دی لهذا چې زه دی ووینم دلته کې د انسان په فطرت کې دا شی دی چې دی وایي چې یاره زه دا ما سره څوک کلام کوي چې زه دی ووینم ملاقات مې سره وشي دلته کې ولما جاء موسی لمیقاتنا وکلمه ربه وی کله چې راغو موسی علیه السلام زموږ ملاقات لاغه مقرر شوي ځای باندې او رب ور سره خبرې وکړي نو دی ورته څه قال ده ورته وایي ربي ای زما ربه ارني انظر الیک ته ما ته خپل ځان وښیه ګوره موسی علیه السلام پیغمبر دی نو الله سبحانه وتعالی ورته څه فرمایي قال الله ورته فرمایل لن ترانی ته ما نشي لیدی ولکن انظر الى الجبل لیکن ته نظر واچوا دی غر باندې ته دی غر ته ګوره خیر دی کړه غر په خپل ځای باندې ودرېږي نو بیا خو ما وویني کني ته ما لیدی نشي فإن استقر مکانه کچری دا غر په خپل ځای باندې قائم پاتې شو نو بیا خو ته فسوف ترانی نو بیا به ته ما وویني خو کچری دی په ځای باندې صحیح پاتې شو سالم پاتې شو او که دی پاتې نشو نو ته بیا طاقت او قوت نه لري چې ته ما وویني اوس الله سبحانه وتعالی څه چل وکړو فلما تجلى ربه للجبل کله چې تجلی وکړه رب د موسی علیه السلام للجبل غر باندې جعله دکا نو ګرځېدو هغه غر ریزه ریزه زره زره شو یو درز ناری شو وخر موسی صعقا او رو ګرځېدو موسی علیه السلام بېهوشه رو ګرځېدو دومره درز وشو که نه هغه درز سره هغه غر چې کوم دی ریزه ریزه شو او موسی علیه السلام بېهوشه شو د هغه درز د وجې نه دلته الله سبحانه وتعالی فرمایي فلما افاقه بیا الله پاک دې په خپل حال باندې پرېښو د ده نه چې هغه لاړه او هوش کې بیا راغو قال سبحانك نو چې څنګه هوش کې راغو نو بس एकदम وي یې پاکي د رب تعالی را پاکي د رب تعالی را سبحانك تبت الیک او زتا ته توبه وباسم وانا اول المسلمین او زه ټول نه مخکې مسلمان یم پتا باندې ایمان راوړم پنا لیدلی خدای باندې زه ایمان راوړم دلته کې الله پاک فرمایي قال یا موسی الله سبحانه وتعالی ورته فرمایل چې اے موسی انی اصطفیتک ما ته منتخب کړې علی الناس په خلکو باندې به رسالاتی په پیغمبري سره و بکلامی او په خپل کلام سره چې بل پیغمبر سره ما کلام نه دی کړو تاسو سره به کلام وکړو یعنی تاسو سره نیغ په نیغ خبرې کوم نو دا ما تعالی یو اعجاز درکو په بل ځای کې الله پاک فرمایي چې الله سبحانه وتعالی بعض پیغمبرانو په بعض باندې فوقیت ورکړی دی چا سره کلام کړی دی چا سره روح الامین را کوس کړی دی چاله څنګه معجزې ورکړي چاله څنګه ورغړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان ته وخته دی نو دا ټول د الله پیغمبران دي چاله څنګه مرتبه ورکړي چاله څنګه مرتبه ورکړي دا لہذا بیا الله پاک ورته دا وی چې ما ته تعالی ما رسالت پیغمبري مم درکا او ته ما تاسو سره ما خبرې وکړي په خپل نو دا ستاره پر ډیر دلوي حیثیت خبره ده کنه فخذ استونیسا ما اتیتک چې تاسو سم ملاویږي استاد چې کوم کتاب ملاویږي دا کلک ودیسا او بیا څوک وکم من الشاکرین او په دې باندې ډیر د الله شکر وباسا چې یو خو به رسالت درکو خبرې مم د سره وکي او کتاب مم درکو او پیغمبر مم جوړ کی نو د الله شکر گزار باندې جوړ شه دې چې زمونږ د ټولو لپاره دا لغړي چې کوم نعمت انسان ته ملو شي پای باندې شکر وستل پکار دي دلته الله پاک فرمایي وكتبنا له في الالواح اوس وي مونږ لیکلي دا غي د لپاره دا غره لپاره په دغه تختیانو کې من كل شيء د هر شي نه موعظه نصيحت
وتفصیلا او تفصیل لكل شيء د هر شي فخذها بقوه نو ونیسه دا ډیر په کلک طریقې سره په مضبوطه سره ونیسه وامر قومک او امرک خپل قوم ته یاخذوا باحسنها چې ونیسي دی کتاب لره په خطرې کې سره ګوره زه ته وایي چې کلک طریقې ونیسه او هغه بیا ورپسې الله په خطرې کې سره یعنی نیولم په طریقه دي کنه یو داسې دي چې ته داسې کلک سره ونیسي چې مټې ولا خوب کې یو تا نیولي داسې ورځېدو ته یو شی نه پرېږدي خو ښکلی نرم دي لکه قرآن شریف چې سړي سینې سره جوخ کړي وي نو نیولې وي کلک چې رانه هم نه غورځېږي خو لیکن داسې هم نه نیولې چې لکه کلکې نیولي چې بالکل له هغې پاڼې رامنچوڼي کړي بلکې ډېر په طریقې نیولي په ښه طریقه دلته الله سبحانه وتعالی ډېر ښکلي الفاظ استعمال کړي دي چې باحسنها په ښه طریقې سره سوریکم دار الفاسقین او بیا چې کوم دی نو عن قریب را چې وبخیمه زه کور نافرمانو ته تاسو ته به د نافرمانو کورونه وښیم چې څوک څوک نافرماني کوي او د دې کتاب نه روګرداني کوي او زما حکمونه ماتوي او ستا اتباع نه کوي نو د هغوی کورونه به زه تاسو وښیم کور نه مراد یعنی دلته کې د آخرت کور دی چې دلته په دنیا کې هم ذلیله شي خو په آخرت کې به په جهنم کې واچولی شي لہذا الله سبحانه وتعالی مخکې فرمایي سأصرف عن آیاتی الذین او بیا به ډېر زر زه به د خپل نښې نشانې چې کوم دي دا به د هغه خلکو په نظر کې یتکبرون فی الارض بغیر الحق چې تکبر به یې کولو په ځمکه کې په ناحقه سره وان یروا کل آیة او د هغوی حالت دا دی چې خوا یرو تیوینی کل آیة دا یعنی دی اوینی دا ټولې نشانیانې لا یؤمنو بها خو دی بیا به ایمان نه راوړي په دې باندې کافران ګوره دا چې چا په زړه کې حسد بغض پروت وي که نه نو هغوی به په دې کتاب باندې ایمان نه راوړي او چې چا په زړه کې ایمان وي نو هغوی به بس مخې سره ایمان راوړي دلته کې او نو الله پاک دا خلکو ذکر فرمایي چې څوک سره د نشانیانې ټول ګور تختې باندې لیکلی شوی کتاب ورته ملاو شو او بیا پکې چونچه را کوي نو دا څومره ظلم دی د دې لپاره الله سبحانه وتعالی ذکر وان یروا سبیل الرشد او وایي که چېرې وویني دی دغه لاره د هدایت لا یتخذوه سبیلا نو ننیسی دی دغه لارې لره یعنی کومه لار چې دی د هدایت وویني نو بیا دا ننیسي په هغې باندې ځي نه وان یروا سبیل الغی او که دی وویني دغه لار دا ګمراهۍ لره نو یتخذوه سبیلا نو اونیسي دغه لار د ګمراهۍ لکه مثال سامري چې کوم دی نو ګمراهي خوره که نو چې چا په زړه کې دغه نو هغوی د هغه خبره ومنله او چې چا په زړه کې دغه نو د ایمان صحیح راسخ شوی په زړه کې صحیح نه نوتو نو هغوی یعنی ایمان راوړو او هغوی په ایمان هم راوړو نو هغوی ته خوا لاړه وایي زه ظالمت را درغوی نو ټولو خو عبادت نو کړی که نه سامري سره دا چند کسانو لږ کسانو لکه نیمونه کم کسانو یا نیم واړو واچو هر څومره چې خو لکه ټولو نو کړی څه پکې چې کومونه په ساله ذلک بانهم کذبوا دا په دې وجه باندې چې دوی دروغ ګڼلي بیا آیاتنا زموږ آیاتونو لره وکانو عنها غافلین او دوی د دې نه بې پروا غافل وو دوی په غفلت کې پراتو والذین کذبوا او کسان چې چا دروغ ګڼلو بیا آیاتنا زموږ آیاتونو لره زمونږ نشانیانو لره ولقاء الاخرة او پیشی د آخرت لره حبطت اعمالهم نو ضایع شول عملونه د دوی هل یجزونا نو آیا بدله به ورکول شي دوی ته الا ما کانوا یعملون مگر د هغه عملونو چې کوم دوی کړي دي یعنی دوی چې کوم عملونه کړي دي نو بس د هغې بدله به دوی ته ملاویږي په آخرت کې واتخذ قوم موسی
ونیولو قوم د موسی علیه السلام من بعده داغنه پس من حلیهم داغ زیوراتونه چې جوړ کړو عجلن د سخی شکل جسدن د سخی جسد جوړ کړی و له او سخی کنه مطلب دا د غواو کنه له خوار او هغه یو قسم आवाज وستو دا غوی غونتی علم یرو آیا نګوري دی انه چې دا جسم چې کوم دی جوړ کړی دی دا بوتي چې کوم جوړ کړی لا یکلمهم دا دې سره خبرې نه کوي لکه کدی یو سره خبرې کول غواړي نو هغه خبر طاقت نه لري ټیک ده چې هغه هغه خور هغه واچو نو ټوپونه خو شروع کو لیکن کته یو زناورم چې الله کوم پیدا کړی هغه ته هاي اوکي یا اشاره ورته کوي نه پیشي او دې چې کوم دې دا خو پوتو کنه نو ته ټوپونه شروع کو خو لیکن کته وته لکه غلی شنه دې نه پیدو په خبره دلته کې الله پاک ودی انه لا يكلمهم دې سره خبره نه نشي کولای هغه دا خو بوت ته کنه ولا يهديهم او نه دې تسلاره خول شي یعنی دې ته هدایت لارم نشي کولای چې دې وته چې لکه لار کم نو هغه ورته نشي کولای کړه سبیلا دې غلار ورته کولای نشي نو دا خدا سي او بت د عبادت شروع کو چې اگر د هیڅ چیز مطلب دا دی چې هدایت نشي کولای نه خبره کولای شي خو بت نو اتخذوه نونی و دی غبت لرا وکانو ظالمین او دی وګرځید ظالمان د ټول غټ ظلم چې کوم دی په دنیا کې هغه الله سبحانه وتعالى شرک ته ویل شرک یو کو الله سره کړه چې رزقي عبادت یو کو چې ودا خدای ری وستاسو یې غالت تل وی دل تراغله دي استغفر الله ولما سقط في ايديهم کله چې دین دا کارو شو سجده وکا او عبادت یو کو د غسخي نو دای بیا رستخ پیمانه شو په دې باندې ورأو انهم او ویلیدو هغه حقیقت لرا قد ولوا او بیا پوها شو چې دا خو مونږ گمراه شو نو قالو دیوی لئن لم يرحمنا کچری مونږ باندې اونشي رحم یعنی په مونږ باندې رحم نکړي شي او ربنا زمون رب په مونږ باندې رحم نکي ويغفر لنا او مونږ نه بخي لنكونن من الخاسرين نو مونږ بشو د تعوان نیانو نا تباہ و برباد بشو ولما رجع موسى او چې کله واپس شو موسی عليه السلام الى قومه خپل قوم ته غدو بانا اسفا د غسین ډک او ډیر زیات خفه حالت کې چې کله دې په دې حال باندې ولید او خبر شو وته پته ولګی چې دا کار دی کړی دی نو قال نو وی بئس ما خلفتمونی ډیر خراب کار کړی دی تاسو زمانہ پس من بعدی زمانہ تلونه پس اعجلتم امر ربکم آیاتاسو جلبازیو کا پا امر در رب خپل کی یعنی در رب حکم در آتلون مخ کی تاسو بیا چکم دے نو خپل ځان نه کسی میسی جوړه کی او کیسه مو جوړه کا لسوځي می صرف زیاتې تیری کی داغي د وجه تاسو په لسوځو کی بیا گمراه شوي دا خطور د امتحان هغه لسوځي وکړه واخذ براس اخيه او وینو ضرور نه غسر مبارک لرا یجره الیه او ډیر کلک داسیونی وزن پر راه کو په ډیر زور سره او هارون علیه السلام قال ابن امه ناغه ورته سوی ای زمانه مور زویا یعنی ان الزمارورا یعنی زمارورا ان القوم استضعفوني بشک دی خلقو زه دباو کړو ما او زی کمزور غنلو وکادو یقتلوننی او دای قریب و چې زی قتل کړي وي فلا تشبت بی الاعداء نو بس د خندا مکمور کو په ما باندې زما دشمنانو ته ولا تجعلني يوم غرز مالرا مع القوم الظالمين دي قوم ظالمانو سره یعنی ما دي قوم ظالمانو سره مې شریکوا
بت پرستی کړی دا ما منی کړی ما خپل غاړه خلاصه کړی دا خو دای ز کمزور یو ګڼل ما او زما چې کوم دینو مرګ ته تیار شو لہذا بس بیا ما په ځای باندې پرې خو نو بس پدې کې بیا موسی علیه السلام سو قال رب اغفر لي نو دو موسی علیه السلام فرمایل اے رب زما او بخي مالرا ولی اخي او زما دې رور لرا وادخلنا فی رحمتک او مونږ چې کوم دینو په خپل رحمت کې داخل کا وانت ارحم الراحمین او ته ډیر زیات رحم کوونکی نو الله سبحانه وتعالى دلته بز دې دعا بیا قبول کا او د غصه سره شو نو بیا ردینه پس دیو بیا کوم ته خطاب کوي هغه ان شاء الله سبا وایو الله پاک دې موږ ټول په دې باندې عمل توفیق راکړي یا الله سبحانه وتعالى زمونږه پدې کې څه کمې زیاتې شي یا الله غرات معفو کې موږ سره رحم کرم والا معاملہ په دنیا او په آخرت کې وکړي داسې کارونه راوړي چې تاسو د رضا او د لقاء او د قرب سبب جوړ شي داسې کارونه په امان کې پای سره تاسو نه راستیا راځي یا الله په موږ کې څو بیماران دي شفایاب کې څو قرضداران دي قرضونه د اخلاص کې د چا څه شدي حاجات د خپل غیبي خزانه ورته پوره کړي د حق والا د فرا سبب زموږ ټول په خپل کور کې وطن باندې وکړي یا الله زموږ آبا او اجداد چې څومره اوس د مخکې وفات شوي د ټول مغفرت وکړي په آخر کې مو دا عظیم شان کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله